أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مخکې آیات کې الله رب العزت د شکر بیان او ذکر کړو. په دې طریقې سره چې الله تعالی فرمایي د ما نعمتونو چا شکریا ادا کا نو هغه د پاره به زه نور هم زیات کم، او څوک چې د ما نعمتونو نه شکرې کوي نو هغه نه پاس چې کله یو قوم د یو نعمت نه شکرې وکړي نو هغه نه پاس بیا زه دیونه هغه نعمت واخلم. او په دې طریقې سره فذکروني اذکرکم د دې څو معنی مو ذکر کړي وي، مفسرینو زیات بیان کړي، تقریبا 11 یا 12 معنی د دې ذکر کړي دي، خو مو صرف 4 یا 5 یا 6 دا بیان کړي وي. او د نن آیات کې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة دې کې صبر ذکر کړي. او یاره قرآن کریم کې د صبر بیان څو ځله راغلی دی، او صبر یله چیشته شي، او بیا د صبر والا څوره درجات دي. نو د نن آیات کې مسله د صبر را ذکر کړي. اول دا صبر څه دی قرآن کریم کې د مستذان شیوخ مفسرین څه دي نو هغه فرمایي چې را دې ځکه د قرآن کریم کې صبر علی تذکره او ذکر سره دا اتیا پرې راغلي دي، اتیا ځله بیان شوی د صبر والا. او بیا دې لپاره تعریف کړی چې یاره صبر یله چیشتلی شي. یو دا صبر تعریف او د صبر بیان دا چې یاره د قرآن کریم احکامات او همدارنګه د قرآن کریم نواهی احکامات دې راشي چې کوم ځای کې قرآن کریم کې الله تعالی دا حکم کړی وي چې دا کار کوم، او نواهی مطلب چې کوم ځای کې د الله تعالی قرآن کریم کې بیان کړی دي چې یاره دا کارونه مه کوه، ناروا دي. لکه احکامات نه مراد واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تاسو لمونځونه وکړو، زکات ورکړو، دا شی نور ګڼ احکامات د قرآن کریم کې الله تعالی بیان شوي دي. او همدارنګه سود باره کې منع راغلی دی، جواری باره کې منع راغلی دی قرآن کریم کې. او نواهی دیلی شي چې لکه دغه سود شو، جواری وغیره شو، دغه باره کې منع دی چې دا شی ناجایز او حرام دی، دې ته نواهی ویلی شي. او دویم د پیغمبر سنتو تابعداري کول. کومه خبره کومه طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی وي هغه کول پکار وي. کوم ځکه هم د الله تعالی حبیب منع کړی هغه ځکه بیا منع کول پکار وي. او بعض مفسرینو دا هم ذکر کړی دی ویره صبر دې راشي چې الله تعالی نه امداد او مدد وغوښتل شي، باندې ته صبر یې راشي. او بیا دې پر الله درجه مفسرین ذکر کوي، مو صرف یو څو دې ذکر کوم. یو دا صابرین خلق چې کونی قرآن کریم کې الله تعالی سورہ بقره 53 نمبر آیات کې یعنی 153 نمبر آیات کې ذکر کړي چې ان الله مع الصابرین، یقینا الله تعالی چې صبر کوونکي خلکو سره دی. دویم دا وبشر الصابرین، تاسو د پیغمبره زړه ورکړه او صبرناکو خلکو ته. 155 یعنی 155 نمبر آیات کې ذکر دی. همدارنګه علیهم صلوات من ربهم، په دوی باندې رحمتونه وي د رب د دوی طرف نه. یا ورحمتون 157 نمبر آیت کې ذکر دی. هم المهتدون، دا کوم صابرین خلق دي، صبر کوونکي خلق دي، په غم کې هم صبر کوي او همدارنګه خوشحالي کې هم صبر کوي. دا د تورث دلم صبر کوي او کا خوشحالي تورث دلم صبر کوي.
نو داسې خلک چې دا کامیاب او هدایتمند خلک دي. سوره ال عمران 19 نمبر آیت کې ذکر دی او بل دا ذکر کیږي الله تعالی والله يحب الصابرين. سوره ال عمران 142 نمبر آیت کې ذکر کړي چې الله تعالی چې دا محبت سدي د صبر کوونکو خلکو سره. کوم خلک صابرین دي هغه سره الله تعالی ملګرتیا دی، هغه سره الله تعالی امداد دی. نو دا صبر او د ذکر الله تعالی څخه فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. صبر د پای دوی نو څه ذکر کې صبر په کومې خبره خاصلېږي. یو دا د الله تعالی امداد خاصلېږي په یو صبر سره. تکلیف د تورسدل غم د تورسدل صبر کوه او بل د الله مدد ته حاصل شي. یا دای چې الله منځ سره دوه رکعات منځ وکړه الله تعالی نه وغواړه نو الله تعالی په کوم درد ته کړه تکلیف در کړه په هغه صبر وکړه الله تعالی ته دینه زیاده یا فرخي برابر. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ای او خلقو چې تاسو ایمان نه وړئ مؤمنین خلک یو تاسو امداد طلب کو د الله تعالی نه بالصبر والصلاة په صبر سره او په منځ سره. ان الله مع الصابرین. یقینا الله تعالی صبر کوونکو خلقو سره دی. کوم خلق سے صابرین دي نه او سره الله تعالی امداد دی. الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين.